د پښتو یو متل دی ویچتې بسي او د هغه به ښوروا سي زمونږ بسي او خبرې بسي الله دې دې راته ژوندي لري چې دی زمونږ په سر باندې د شفقت لاس کړي. الحمد لمن تفرد بالقدم والصلاة والسلام على من بعث إلى العرب والعجم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ډېرې خبرې ناراضي او نه کولی شو، خو یو خبره ګټل غواړي چې مشن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څو دا جواب برا کوي چې مشن د نبی صلی الله علیه وسلم قرآن څو مشن صحابو ته څه پرېښی او موږ ته شیخ رحمه الله مشن کې څه پرېښي دي قرآن. نو عمل به پې کوو که پرېږدو به عمل. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ویل احوج من امام قوال الى امام فعال. منګه د کار خلق پکار دی، بیکار خلق کو دنیا ګرځي. مشن د نبی صلی الله علیه وسلم قرآن، مشن د صحابه قرآن. مخکې ګورو د صحابه دور ته صحابي د ایران د بادشاه مخې ته ولاړ دی، د ایران بادشاه ورته وایي چا رالیږلی، صحابي ورته جواب کې وایي الله مبتعثنا، زه خپله نیم راغلی، زه الله رالیږلی ما. بیا ورته وایي څه راغلی، هغه صحابي ورته وایي لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. نو مشن د قرآن دا دی چې خلق د تیارون راو بسرنا تا. مشن د جناب رسول الله دا و چې خلق د تیارون راو باسا رنا تا. مشن الحمدللہ دی شاتم دا دی چې خلق د تیارون راو باسرنا تا. بیا ورته وایي هغه صحابي ورته وایي كنا نلبس الشعر والوبر. منګه هغه خلکو چې موږ به وژغنونه جامې جوړولې هغه به مو اغوستې. بیا ورته وایي كنا نمس الجلد والنوام. منګه هغه خلکو چې موږ به هډوکي ټکول او هغه به م اوبو کې اچل هغه به م څکل. كنا نمس الجلد والنوام. منګه هغه خلکو چې سرمنې به م چوپلې. فمن الله علينا إذ بعث فينا رسولا. الله په موږ باندې احسان وکړ چې موږ کې محمد رسول الله راغی. الله په پښتون قوم باندې احسان وکړ چې الله پکې شیخ رحمه الله پیدا کړ. ګنې اوس به موږ قبرونو ته پراته اصحاب بوی برانتلی پوه شولې. پخوا به غتو صابونونه بیدتي ملا به پې ولامبل سا بوی به ترې روان و. نو موږ به هم چې دی اوس به قبرونو ته پراته وې. دا د الله رحم و، دا د الله فضل او کرم و په پښتون قوم باندې. په اشاعت کې به تکلیفونه راځي، په اشاعت کې به مصیبتونه راځي، لیکن موږ به کلک ولاړ یو. موږ به د امیر محترم اطاعت ته کلک ولاړ یو. حضرت فاطمه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي اے د الله پیغمبره زه تا ته په مخلوق کې انتهایی ګران یم، خو ته زما بابا یې تا نه تپوس کومه. هغه تکلیف چې تا باندې په احد کې راغلی و د هغې نه ډېر تکلیف په تا راغلی دی او که نه دی راغلی. ورته وایي بچی هغه ډېر د تکلیف او د مصیبت ورځ وه چې کله د طایف خلکو ما ته ویله اخرج من أرضنا قد نجست أرضنا. لاړ شه زمونږ د دې ځمکې نه وځه، وځه زمونږ د دې علاقې نه، تا زمونږ ځمکه پلیته کړله. مصیبت به راځي، گزارونه به هم راځي، تکلیفونه به هم راځي. یو عالم انګریزانو نیولی دی او یو جنۍ ورته راولېږله.
کلا چا جنہی کی ناستلا عالم وگے دے تگے دے مشکلاتو کی دے ورطوئی ہر خبرہ چتوے زدا منم فماتو گورا لیکن عالم نمانلا کلا چا ماخام شو جنہی دا بادشاہ مخی توئی الہ من باستنی الہ من باستنی الہ حجر او شجر فإنه لا ينظر ولا يأكل ولا يشرب تاز چاہتا لگلے ما اغما تکتلنا اغ زمان لاسنا وبنسکل زمان لاسنا خوراک نکو نستا خبر بچنگو ہوئی اللہ دی منگلہ و ترسول دا عمل کرو توفیق لا دی و آخر دا